او امام بخاری یو حدیث ارتیاما د ایمان د تازه کېدو والا کتاب العلم چپټر دی په بخاری کې اول جلد په هغې کې دا حدیث دی او روایت کیا سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے مبارک فرمائی چې زه حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دربار رسالت لرالما نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تکې ناستما ما ورته فرمایل یا رسول الله كنت اسمع حدیثا کثیرا ور صحابه څومره عجیب عقیده وه یعنی چې کوم مشکل براغی در مصطفیٰ کې به حاضر شو رب یا مشکل ختم کر قسم د خدای په ذات که 2 رکعاته نفل یې کړي د الله په ذات قسم کو دوی په جانماز باندې ولاړي هغوی ته دا پته نه وه خود دعا والے بن جاؤ دا خلک چې خود دعا والے بن جاؤ چې خپله دعا رب نه غواړئ که نه خلکو له مزې تاسو په خدای باور وکړئ چې کوم صحابي ته کوم تکلیف مشکل راغلی ډایرکټ در مصطفیٰ علیہ السلام مبارک لراغلی هغه دا عقیده وه دا هر صحابي دا عقیده وه چې رسول الله مبارک په در کې خدای پاک جل جلاله باندې دومره ګران دی دغه در دومره ورته خوښ دی دغه در چې په دغه در د مصطفیٰ علیہ السلام کې د هرې خبرې حل شته د هرې خبرې صلی خدای پاک جل جلاله ته ابا هریره مبارک جانماز نه غوړي 2 رکعاته مونځ ورته نه کاو دا شکایت ته خدای پاک ته وکړه یا الله زستا حبیب علیہ السلام مبارک نه ډېر احادیث اورما فانساهو او ما نه هېرږي نه راته یادږي رب ته بیبي ویږي رب ته نه هغه ته پته ده چې رب دربار لذي او رب دربار کې قبلږي اول بشر ته ځي اول بدر مصطفیٰ لذي صلی الله علیه وسلم دا یا دروازه ده او دا یا لیار ده په دې باندې به ورځې وله د هر شي خپله دروازه وي د خدای پاک د در دروازه چې کوم د در مصطفیٰ علیه السلام دروازه ده ابا هریره فرمایي زرالم څه مې ورته ووي یا رسول الله كنت اسمع حدیثا کثیرا فانساه یا رسول الله مبارکه زستا ډېر احادیث اورما په حضر کم در سره یما په سفر کم در سره یما او تاسو په مسجد نبوي کې التم در سره یما ورځم در سره یما شپیم در سره یما په اصحاب صفو کم زیما په هر ځای کې ډېر احادیث هم اورما خو فانساهو یا رسول الله نه راته یادږي یا رسول الله مبارکه حافظه مې کمزورې ده خیر او برکت راله راکړي خپل خیرونو نه د خپل برکتونو نه یا رسول الله ما مالامال کړه مال څه حصه راکړه چې کله مې دا شکایت ورته وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل ابا هریره کېنولم او چې راته فرمایل امام بخاری حدیث ته ابسط رداکا کینا څادر وغوړوه د مبارک فرمایي چې کېناستم او څادر مبارک ما وغوړاوه فغرف بيديه فيه د مبارک فرمایي چې نور ماته څه پته ونه لګېده بس نبی علیہ السلام یو لپه داسې په هوا کې راوخیسته او بله لپه یې داسې په هوا کې راوخیسته او فيه په دغې څادر کې داسې راواچوله ابا هریره فغرف بيديه دولپ مبارک رسول الله په هوا کې را ډکې کړي فيه په دغې څادر کې واچولې بیا راته نبی علیہ السلام فرمایل ضمه اے ابا هریره څادر اوچت کړه ځان نیتاو کړه ابا هریره د مبارک فرمایي چې فضممته رسول الله په حکم باندې آغا څادر ما راوخیسته ما ځان نتاو که مبارک فرمایي چې کله ما ځان نتاو که دومره خیر دومره برکت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې دو لپو چې مبارک فرمایي فما نسیت شیئا بعده ابا هریره فرمایي قسم خوري چې دغه څادر مبارک د رسول الله ما ځان نتاو که د هغې نه پس ما په ذهن کې یو شی نه دی هیر شوی هر شی به راته یاد مبارک فرمایي اوس ټولو نه زیات احادیث شان روایت دي یو قول دی سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ مبارک فما نسیت شیئا شی یعنی چې شی ورته ویل کېده چې ما په ذهن کې به یو ځل وغورځېده که نه
بیا مانا نه دی هیر. اوس محدثین فرمایي وی چې دا کومې دوه لپې وي که نه دوه لپې د نبی علیه السلام وی چې دا یا د هغې حافظې د خدای پاک نه راډکې کړې او دله یې ورکړې. دوه لپې حافظه د نبی علیه السلام چې تاله درکه نو تانه به بیا برنت شهرګي. د مبارک فرمایي دومره خیر یو دومره برکت یو مبارک چې هغه څادر مبارک ما ځان نه تاو کړی فما نسیت شیئا بعده د هغې نه پس ما نه یو شی نه دی هیر. نن ابا هریره تاسو اکثر احادیث وګورئ ابا هریره نه روایت دی علما فرمایي چې والله دا د نبی علیه الصلاة والسلام د هغې دو لپو برکت دی چې د مبارک ته حاصل شوی دی.